السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فرند مونږ به نن دویم نمبر سبق چې کوم دی هغه شروع کوو. دویم لیسن پرون مونږه سبق ویلو په هغې باندې زبر یا زیر نه و، صرف یو ډانچه وه. نو هغه مونږه تاسو ته ویل چې دې ته څه ویل کېږي؟ الف با تا سا جیم ها خا دال زال. نو دا رنګي اوس چې کوم دی په دې باندې پاسه زبر راغلی، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته زبر ویل کېږي. د الف باندې چې پاسه کوم دا کرښه غوندې راغلې ده دې ته څه ویل کېږي؟ زبر. نو مونږ به انشاءالله اوس دا سبق چې کوم دی شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف زر ا، بی زر با، تی زر تا، سی زر سا، جیم زر جا، حی زر خا، خی زر خا، دال زر دا، زال در زا. ری زرا، زی زر زا، سین زر سا، شین زر شا، سوا زر سوا، دوا زر دوا، توا زر توا، زوا زر زوا، عین زر غا، غین زر غا، فا زر فا، قاف زر قا، کاف زر کا، لام زر لا، میم زر ما، نون زر نا، واو زر وا، هی زر ها، لام زر لا، الف زر آ، ای زر یا، ای زر یا. دا تاسو داسې ویل کېږي، بغدادي قاعده کې داسې ویل کېږي: الف زر ا، بی زر با، تی زر تا، سی زر سا، جیم زر جا، حی زر ها. او نورانی قاعده دا نن سبا چې کومې قاعدې دي نو په دې کې بیا خلک داسې وایي: الف زر ا، با زر با، تا زر تا، سا زر سا، جیم زر جا. نو چې کوم تاسو ته پرنټ اساني په هغه طریقې سره تاسو دا کوئ. اول هو په الف باندې پاسه زبر راغلی، اوس د الف نه دا کرښه چې کومه ده دا لاندې راغلی ده، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته زیر وایي. څه ورته وایي؟ زیر. نو دا به اوس موږ څنګه وایو؟ الف زر ای، بی زر بی، تی زر تی، سی زر سی، جیم زر جی، حی زر حی، خی زر خی، دال زر دی، زال زر زی، غی زر ای، زی زر زی، سین زر سی، شین زر شی، سوا زر سوی، دوا زر دوی، توی زر توی، زوی زر زوی، عین زر عی، غین زر غی، فی زر فی، قاف زر کی، کاف زر کی، لام زر لی، میم زر می، نون زر نی، واو زر وی، هی زر هی، لام زر لی. دا دواړه ویل کېږي حمزه زر ای یا الف زر ای. چې کله روانه باندې سبق ویل کېږي نو بیا د دې یو شان دی. مثال لکه سواء، سواء که ته مثال کې داسې وي حمزه د پیش اون، یا که ته داسې وي چې الف د پیش اون، نو سواء مغه یو دغه راځي. که تاسو داسې وي چې حمزه زر ای او یا الف زر ای نو دواړه هم صحیح دي. ای زر ای، ای زر ای.